دویمه مسله دا شو. دریمه مسله دا ده چې کله تا حیوان واغستو قربانۍ دپاره او هغه دنه الله دې نه کي وتښتېدو رک شو دنه، نو په دې صورت کې علما فرمایي د دې سړي حال ته به ګورو چې دا مالدار دی او که نه فقیر انسان دی. کو مالدار وي او د بل حیوان واغستو اتفاقي هغه اولنې مرا پیدا شو او دا صاحب نصابو، نو دته به وویلی شي بھائی چې دې دوانو کې ته کم ذبحه کې هغه ذبحه او یو واپس خرڅ کا، نه د قرباني به وشي. او خو دا فقیر و په د قرباني واجب نه وه او قرضدار یې کړو ځان له حیوان اغستو قربانۍ دپاره، هغه ته رک شو وتښتېدو چېرته، نو د دې خرید په وجه باندې د دکه حیوان قرباني په ده باندې واجب شوه، په خپل عمل یې په ځان باندې واجب کړه. د بیا قرضدارو کو بل حیوان یې واغستو اتفاقا هغه رک شوی مرا پیدا شو، نو اوس فقیر دپاره حکم دا دی چې دا به دا دواړه ذبحه کوي. دا اوس اختیار نه وي، ولې په خرید سره د دغه قرباني د دغه حیوان قرباني به د باندې واجب شوې ده، نو دا به دواړه ذبحه کوي. انشاءالله باقي مسائل به آینده جمعې له بیانو. الله